تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې د دې فر وضاحت تفصیلی خبره کړې وه. نن مې درته اراده ده چې د بیت الله شریف اعزاز درته ووایم. حج له چې ځو نو مونږ بیت الله لزو د الله کور لزو. الله رب العزت دا تعین کړی د مسلمانانو د پاره د عبادت طریقه. د کمی کوټې له چې ځو مونږ د حرم حدودو ته او الله رب العزت دغلته تعین کړی خاص کړی. نو د دې لږ اعزاز درته ویم چې دا هغه کوټه ده چې کم سړی حج د سنت مطابق وکړي او کم سړی چې د شریعت مطابق حج او عمره وکړي او کم سړی چې د الله د رضا دپاره حج وکړي نو د دې خپل په بدن باندې خپل تاثرات دا به درته ویم. خو بیت الله شریف الله رب العزت کور دی او الله رب العزت همیش دپاره په بیت الله شریف مرمت او کار چې پکې څومره شوی دی دا اکثر انبیاء او رسولانو کړی. تاسو په تاریخ کې دا اورېدلي دې کې اکثر کار چې کوم دی انبیاء او رسولانو کړی. نو دا هغه برکتي ځای دی. دا موږ چې څومره عملونه کوو نو هر هغه عمل چې مونږ کوو نو الله رب العزت په انبیاء او په رسولانو کې بعض عملونه خوښ شوي دي نو هغې په ما او تا باندې فرض کړي او لازمي کړي دي. نو بیت الله شریف داسې یوه کوټه ده چې دې کې اکثر انبیاء او رسولانو کار کړی. ابراهیم علیه السلام چې کم بنیاد اوسه پورې دی لاندې ځمکې بنیاد چې کم دی دا هغه بنیاد دی چې کم ابراهیم علیه السلام ایښوستی دی. ما تاسو ته په سیرت مصطفی یو 2 کاله که 3 کاله وړاندې تاسو ته یو خبره ما کړې وه. په سیرت مصطفی کې چې کله دوباره د دې تعمیر کېدو د قریشو د دې تعمیر کوو نو دا بره دیواله چې کله وران کو چې کله د تعمیر ته ور ورسېدل نو یو لوی ډز غونډه کې وشي. نو بیا نبي صلی الله علیه وسلم دا فیصله وکړه چې لاندې بس هغه بنیاد دی په دې باندې د بره بس دیوال جوړ کړئ. او دا اعزاز د دې د لیدو اعزاز الله رب العزت خپلو خوږو مؤمنانو بندگانو ته کوي. عامو خلکو ته الله رب العزت د دې اعزاز ډېرو ته نه دی نصیب شوی. تاسو به اورېدلي په تاریخ کې چې ډېر خلک بیت الله ته تللي دي او په ایرپورټ چې کوم شوي دي نو الله په سترګو ړانده کړي دي. او چې کله واپس شوي دي نو واپس سترګې ټیک شوي دي. دا تاریخونه به تاسو اورېدلي ځای په ځای. نو د دې دپاره یو شرط دی چې حلال مال به ولله پیدا کړي. حلال مال په حرامو نه. دغه شانتي په حالت کفر کې
ابو جهل په نام چې یو نوم دی عمر ابن هشام علما لیکي او یا اتیا حجونه کړیو خو یو حج دله پیدا نه ورکړی یو حج په بیت الله شریف کې بده پروت و ولی هغه وخت کې د رضا د الله نه وه مؤمن نه نو بیت الله شریف د پاره حلال روزي لازمه ده حج کې نو حلال روزي کم حاجات چې حج لتلی هغه ته معلومات څوک چې عمره لتلی هغه ته دا معلومات دا ورکوټه ونته کې واقعه مې را نقل کړې ده دا د حج په کتابونو کې دا واقعه کتلې ده تاسو ته ما په خیال مخکې ما یو پیره ویلې وه د مکې نه بهر په جده په حدودو کې یو عیسایانه ښځه او یو یهودي سړی اوسېدل خو دا ښځه او خاوند نو که ستاسو سوچ دا کافران ټول د دې چکرو ډېر شوقیان دي الله رب العزت قرآن کې وایي قل سیروا فی الارض وګرځېږئ د الله په ځمکه او بیا د دې نندارې وکړئ او بیا د چې څه شی دې ته وګورئ او د دې نه بیا نصیحت حاصل کړئ نو کفار ټول د دې خبرې ډېر شوقیان دي د دې چکرو مکرو ښځې و نر نو دی وایي دا خاون خو د دې خبرې نه خبر و خو دا ښځه نه وه خبر نو دې ښځې دې خاوند ته وایي چې یاره دا خلک راځي او دلته په خاص کپړه کې راځي د دنیا نه دا خلک را چلیږي دا صحیح حساب دی نو دا خاون ورته وایي دا یهودي خاون چې دا دلته د مسلمانانو یوه میله لګي او دا مسلمانان په کال کې یوه پیره دا مسلمانان دی له راځي نو دا ښځه ورته وایي چې یاره دی له به موت هم لاړ شو دا خاوند ورته وایي چې نه دې ته عام خلک نه پرېږدي کفار هلته په حرم په میقاتونو کې دې ته شومیسي په عربی کې وایي چوکۍ دي د پولیسو چوکۍ هلته دا لګېدلې دي غیر مشرک دننه نه پرېږدي نو دی وایي ما ورته وایي چې یاره دا خو مسلمانانو د پاره دی او کفار پکې نه پرېږدي غیر مذهب وای دا ښځه راته وایي چې داسې کار وکړو چې د مسلمانانو لباس په اختیار کو وربش خو دا خاوند دی وایي چې زه دې ښځه ډېره مجبوره کړم الله رب العزت یې ګورې د ایمان فیصله کړې وه ښه وای داسې کار مې وکړو چې ما دا ښځه او خاوند روان شو د مسلمانانو لباس هم اختیار کو روان شو خو چې روانو په دې مسلمانانو پسې روانو بیت الله شریف ته ورسېدو چې بیت الله ته ورسېدو نو وایي دا خاوند مې په یو ځای کې بیت الله ته مخامخ ګوري او زه په بل ځای کې دا ښځې لیکي په دې کتاب کې چې ګوره ما د چا د اسلام دعوت نه دی راکړی د الله موږ سره خاص مهرباني وه چې موږ یې مسلمانان کړي یو نو وایي موږ د بیت الله ته ګورو او اټومیټک موږ په زړه کې
دغه را پیدا شو هیره را پیدا شو د سترګو نه اوښکې بهیږي یو طرف ته زه جاړم او بل طرف ته مې دا خاوند جاړي او په جاړه باندې ځان مړ وایي چې یو بل ته ګورو نو اخره کې را خاوند راله چې دا خاوند راله ته وایي چې دا د مسلمانانو هغه د عبادت خانه ده تا ته ما ویل چې دا مسلمانانو میله د خدا د عبادت خانه دلته مسلمانان عبادت کوي د خپل الله وایي دا ښځه وایي ما د خاوند ته ووی چې دا برحق ځای دی الله رب العزت زمونږ زړونه نرم کړل چې زمونږ زړونه نرم شول اسلام قبلو وایي موږ او ښځه خاوند دواړه مسلمانان شو خو څنګه مسلمانان شو وایي د هغه دې قاضي صاحب له ورلو چې موږ ورته ټول حالات بیان کړل نو اخذ لیکي په خپل کتاب کې چې دا موږ ته الله رب العزت د بیت الله شریف په لیدو باندې اسلام د بیت الله شریف په لیدو باندې الله رب العزت زموږ زړونه نرم کړل او اسلام ته مایل کړو مدینه ته چې سړی داخل شي الله رب العزت اتوماتیک د هغه زړه نرم کی محبت د الله د رسول سره واقع شي نو کوم وخت چې انسان بیت الله شریف ته حج لاړ شي او د حج د الله د رضا لپاره وکړي په دې کې د دې نور څه مقاصد نه وي نو الله رب العزت تبرکات په دې باندې قائم دي همیشه بیا د اسلام دفاعي د اسلام د سنت په د سنت او طریقه په لباس باندې ژوندۍ اختیاري مونږ تاسو ټول د خلکو دا خبرې دي سوالونه دي وای اجازه چې د حج را واپس عاجز چې د حج را واپس دا اعزاز الله رب العزت د عاجز له ورکړي چې کوم سړی د الله د رضا لپاره حج وکړي او د دې سره په اولنې فرصت کې څوک میلاو شي د خپل کور ته دغه ته نه شوي الله رب العزت د عاجز په وجه د مسلمان باندې ټول ګناهونه معاف کوي خو چې کوم وخت کې عاجز د حج نه را واپس او دې کور ته راشي د ماحول د اسلام او د دین په طریقه نه خبره دلته کې دا ده خلک دا سوالونه کوي چې دې وخت کې د دین او د اسلام او د سنت په طریقه قائل نشي دې پوه شي چې زما حج قبول نشي دې په بل مقاصد حج لتلی ما تاسو تیر شوی جمعة المبارک ورځ باندې طبقات ذکر کړي دي نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړي نو حج بیت الله شریف مدینه نبی صلی الله علیه وسلم زیارت شریف دا په انسان کې مکمل تغییر راولي د دین په لحاظ سره د اسلام په لحاظ سره نو موږ تاسو چې حج لزو او د حج سوچ لرو الله راضي کو یا عمره لا یا حج لا نو په دې کې موږ خالص سوچ د الله رضای نو الله رب العزت بیت الله شریف له اعزاز ورکړي چې انسان کې تغییر مکمل لاولي او دا هغه کوټ
کوټه ده چې الحمد الله رب العزت په دې کې اکثر د انبیاء او د رسولانو نه کار اخیستی. نبی صلی الله علیه وسلم آخره کې نبی صلی الله علیه وسلم د بیت الله ډېر په انتها خدمت کړی. دا حجر اسود چې موجوده دی دا نبی صلی الله علیه وسلم په لاس مبارکه لګېدلی. دغه تاریخ ته خپله خو ما تاسو ته د دې دپاره یو طریقې کار لیکلی. کوم سړی وایي چې زه د حج وکم، زه د عمره وکم، ډېر حاجیان یو خو د الله فضل او مهرباني. ګوره حج مال او دولت نه غواړي. موږ ګوره دا ګټلي تاریخ کې یو د الله نه دې همیش سوال کوي چې یا الله دا فرضیت دې ما ته موږ ته الله را نصیب کړي. خو الله رب العزت اسباب والا تعین کړي دي چې اسباب به برابرې. من استطاع الیه سبیلا. یو سړی وایي چې زه د حج عمره وکم. دا اکثر د علما دا طریقې عمل کوي چې د حج دپاره یا د عمرې دپاره د خپلې ګټې وټې نه لږ سبیلی. نو دې کې الله رب العزت برکت اچوي. درې شیزونه داسې دي چې دا الله انسان دپاره په خپله کوي. که یو انسان چېرته قرضه موالي دا قرضه هم الله په خپله د ده په سوچ او فکر کې نه الله به ادا کړي. لاولنی د حج یو سړی دا طریقې اختیار کړي نه الله ولا دا د حج اسباب ډېر زر برابروي. دویم نمبر د یو انسان شادي نه غیر شادي شدی الله رب العزت د شادۍ دا پیسې چې خو د سنت په طریقې والقه نن موږ او تاسو شادیانې دي غیر اسلامي طریقې. نو الله رب العزت دا ولا الله په خپله برابر د سوچ او فکر کې بنئ ګمان کې بنئ. یو د انسان خپل کور نه د ده کور نه دې ځاله د کور سوچ لرونکی شي یا ولا قرضه واخلي. نو الله رب العزت دا ولا په خپله برابروي. نو د عمرو او د حج والا مونږ دا ګټلي دي. اکثر دیندار او پرهیزګار خلک دا عمل کوي ځکه چې اسباب داسې دي. حج هم ګران دی، عمرې هم ګرانې شوي دي. نو دا طریقې کار چې یو انسان اختیار کړي نو د ده په سوچ او فکر کې به نه الله رب العزت به دله اسباب برابر کړي او الله رب العزت پکې برکت اچوي. دویم نمبر یو سړی به ووایي چې زما حج قبول شو یا قبول نشو. شروع کې درته ما یو خبره وکړه. یو انسان یو ډېر انسانان حج له راغلي دي، علماو ذکر کړي دي که الله رب العزت پکې د یو حاجي حج قبول کو نو د یو حاجي حج قبلول الله چې څومره حاجیان راغلي الله د دې ټولو حج قبلوي. دویم نمبر اجتماعي دعا. یو سړی وایي زما دعا نه قبلیږي. نو په اجتماعي دعا کې چې یو د یو کس دعا الله قبول کړي نو الله رب العزت د دې ټولو دعا قبلوي. نو اجتماعي دعا کې همیش ځان شاملوي.
دعا د چا نه مسترد کیږي خو الله رب العزت وقت ورکوي بعض دعا الله رب العزت د هغې قبول کې متبادل سلاره ولا متبادل اشیاء ورکي یا بعض وخت کې الله رب العزت د دعا قبول کې خو څه وخت پس د عمل وشي یا بعض وخت کې الله رب العزت د دعا په دې دنیا کې د دې اجر او ثواب ورنه کې هغه صبر ورنه کې خو آخرت ته ولا پریخي مسله خو چې یو انسان اجتماعي دعا کې د یو انسان څنګه دعا د قبول شي د یو کس فرد نو الله د ټولو دعا قبلوي او څنګه چې الله رب العزت د یو حاجي حج قبول کړي نو ټولو حجانو ته الله دا اعزاز ورکوي نو موږ او تاسو چې بالخصوص د الله نه په عباداتو کې غواړو ډېره دنیا تللې ده استاد محترم به ویل قابلیت مه غواړئ مقبولیت غواړئ بعضې خلک موږ د الله نه غواړو چې یا الله ما له ښایسته ذهن راکړې او عقل راکړې او دماغ راکړې او دا راکړې او دا راکړې الله رب العزت په تعالی عقل او دماغ خو ښایسته درکړي خو د هغې ثمرات میوه به تا ته حاصلېږي نه نو الله رب العزت نه مقبولیت غواړي چې کوم عمل وکړي یا الله پروردګاره دا عمل زما قبول کړي نو محمد صلی الله علیه وسلم نه الله رب العزت په بیت الله شریف کې د بیت الله شریف د کوټې کار الله رب العزت نبی صلی الله علیه وسلم د لاس مبارکه نه اغسته او به نبی صلی الله علیه وسلم په خپل ذات مبارکه جسم مبارکه د نبی صلی الله علیه وسلم د انصار سره ده په دې علما هم ډېر زیات لیکل کړي دا ولې ځکه خانداني اوسې هر څه مکه ده او دفن په مدینه کې دی نو انصار یو خو لیکلي علماو چې انصارو د نبي صلی الله علیه وسلم سره به انتها محبت نو کوم قوم چې د چا سره محبت ساتي نو الله رب العزت ولا اغس میوه ورکوي نبی صلی الله علیه وسلم سره دا میوه د انصارو سره قائم او دائم پاتې شوله الله ته وانه غستا دا اعزاز مدینه ته حاصل شي دغه د الله خپل لوی حکمتونه دي یو خو انصارو د نبی صلی الله علیه وسلم سره بل محبت ولرلو یو انصارو د الله د رسول په سنتو تابعداري وکړه نو امیش د پاره چې موږ او تاسو سکو چې باغې کې یو سوچ ولرو د الله رضا هر عمل چې موږ کو تاسو هر عمل چې موږ تاسو د عبادت متعلق کو چې باغې کې موږ تاسو دا سوچ ولرو چې یا الله موږ ته خپل رضا را نصیب کړي چې د هغې نه موږ نور سوچونه بار کړو نو الله رب العزت په موږ تاسو ته په هغې باندې کامیابي را نصیب کړي خو چې کله موږ تاسو په دې کې نور سوچونه وردن نه کړل نو الله رب العزت هغه ثمرات میوه به موږ تاسو ته نه راکوي نو چې څه کوو چې د الله د رضا دپاره کوو هر عمل چې د دین کوو چې د الله د رضا دپاره کوو چې د الله رضا زموږ په دین کې مقصود نه وي کوو مقصود هم نشته نو د ذرې د خپو د خاورې د ذرې هم پیدا نشته نو عزتمندو
الله رب العزت ما تاسو ټول له مسلمانانو په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله رب العزت دا سعادت موږ ټول مسلمانانو ته را نصیب کړي